نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق الله العظيم سورة النور اتلسم پارا اولنی آیاتن دی سورت تا سورت النور وی زکاة دی سورت پپینزد رشتم نمبر آیت کی لفظ دا نور راغل دی اللہ نور السماوات والارض دی بنا دی سورت تا سورت النور وی دا سورت پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا سلی رشتم نمبر دی او دا نزول پہ لحاظ سرا دا سورت یوسل دویم نمبر دی پہ دی سورت کی نہ رکوعات سلور شپیت آیاتن دی پہ دی سورت کی سور لسوا شل کلمی شپگزرا سلور سوا او لس حروف دی دا سورت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مدنی زندگی کی یعنی دا ہجرت نبات نازل شوی دا دی سورت دا مخ کی سورت سر ربط او مناسبت دا دی کہ دا مخ کی سورت پا آخری آیات کی دا اللہ رب العالمین دعا دا مغفرت ذکر شو او دا دی سورت پا شروع کی دا اللہ جل شانہ دا مغفرت او دا اللہ جل شانہ دا فضل تذکر دا یا دا مخ کی صورت سورہ مومنون پا شروع کی دا مومنان دا کامیابی صفات او علامات بیان شو او پا دی صورت کی پا ابتدا کی دا مومنان متعلق دا کامیابی احکامات ذکر کی یا دا مخ کی صورت پا آخرہ کی دا کافرانو نتیجہ دا جہنم عذاب او دا سزا وعید بیان شو او دا سورة النور پا آخرہ کی ہم دا اللہ جل شانہ دا طرف دا مومنانو کامیابی یعنی ذکر دا قیامت او دا آخرت کی نو دا نمک کی سورت سر ربط او مناسبت فدی سورت کی چونکہ مدنی صورت تھی او پا مدنی زندگی کی توحید رسالت آخرت او جہاد فی سبیل اللہ ذکر کی گی فدی صورت کی دا اللہ جل شانہ دا طرفنا انسانانو متعلق ضروری احکامات ذکر کی گی او دی صورت کی بعض احکامات داسی دی چاگا پا نور و صورتون کی پنسبت دا دی صورت باندی دیر زیاد کم دی دا دی وجنا دا دی صورت فضیلتم دا دی چی دا پا احکاماتو باندے مشتمل لی مسلمانان دی دا دی صورت پا احکاماتو باندے عمل کی خپل زندگی کی دراولی حضرت امام مجاہد رحمت اللہ علیہ دا نبی علیہ السلام حدیث مبارک ذکر کردی علموا رجالکم سورة المائدہ تاسو خپلو سڑو تا سورة المائدہ اخائی چاگی کی دا سڑو متعلق احکامات دی وعلموا نساءکم سورة النور او خپل بیانو تا تاسو سورة النور اخائی چی پدی سورت کی دا زنانو متعلق احکامات دی دا سورة النور دی یہ حضرت فاروق اعظم اہل کوفی تخط لکو او باغی کی اولکل کوفی والا خلقتا علموا نساءکم سورة النور تاسو خپل بیانو تا سورة النور اخائی ذکر سورة النور کی دا زنانو متعلق خصوصی احکامات موجود دی تاسو خپل بیانو تا دا سورة اخائی چی زنانا دا شریعت دا احکامات نا خبر شی لیکن اندم مسلمانانو د زنانو تعلق او محبت د دنیا سره ډیر دی په نسبت د دین
زنانو چې کوم د دین مینه او محبت نن سبا تقریبا هغه نشته او هغه تعلق او محبت د زنانو د دنیوي تعلیم سره ډیر زیات دی نن سبا زموږ د مسلمانانو زنانا سکول تعلیم ته خوشاليږي او د مدرسې علم او د مدرسې تعلیم ته نه خوشاليږي ځکه د سکول په تعلیم کې ازادي وي د سکول په تعلیم کې خواهشات وي د سکول په تعلیم کې چکرې وي د دنیا مزي چرچی وي د سکول په تعلیم کې د زړه ازادي وي زموږ د مسلمانانو زنانه د سکول تعلیم ته ډېری خوشاليږي او که د مدرسې شي متوي راشه قران وایا قران نه وي غټه غټه زنانه دا سوي چې تقریبا عمر نه ډېری قران نه ورزي او سکول ته ځي په سکول کې پنځم شپږم کلاس کې قران نه ورزي د مانځ اللهم انا نه ورزي او سکول ته ځي غټه غټه بلاګان مونږ نه درځي سکول وې ته په دې سکول باندې سو په دې سکول ته د الله رضا نشي ګټلې په دې سکول باندې ته حیا نشي ګټلې ځکه سکول کې د حیا درس نه ملایي سکول ته چې زنانه ځي نو یا په لوپټه کې ځي او یا دغه عام تور برقې لکه چیلو دې برقه کې ځي دا زموږ د مسلمانانو د معاشرې نه زنانه چې ځي مدرسې ته چې زنانه ځي نو مدرسې ته زنانه ډېره خوش قسمته زنانه او مدرسې ته خوشحالي ځکه چې مدرسې ته زنانه ځي نو دې تمال ته دا ښودلی شي چې په لاره ځي نو جرابې باچي او چې مدرسې ته راځي نو ټوپې والا د پردې ډکه برقه باچي او مدرسې ته چې راځي نو په لاره به په ډډه ځي مدرسې ته چې ځي راځي نو خلکو ته په لاره باندې نه ګوري او مدرسې نه چې واپس هم ځي نو ګور ته به ډایرکټ ځي خپل خپلوانو کره به هم نه ځي داسې به نه کې چې مدرسه کې دا تعلیم ورته ملاویږي ښه مدرسې ته چې راشي نو ورته به دا ښودلی شي کور کې به د مور پلار خدمت کې مور پلار سره به جنګ جګړې نه کې په کور کې به د حیا ژوند تېرې بې ضرورته به د کور نه بهر نه ځي پرده به کې فضل مجالس نه بزان ساتي ټي وي وغیرہ ګندګي به نه ګوري نو چې مدرسه کې زنانه ته د تعلیم ملاويږي خوش قسمته خوشاليږي او چې کوم بد قسمتي او هو دا خو د سختې جون دي دغه بم نه کې او هغه بم نه کې نو موږ به داسې قید اخرت ګټل خو آسان نه دي حفت الجنه بالمکاره وحفت النار بالشهوات نبی علیہ السلام فرمائی چې جنت د مشقتونو لاندې حاصلېږي او جهنم دا د خواهشاتو لاندې چې خواهشات پس روان شي جهنم به حاصله او که مشقتونه دین لپاره برداشت کی جنت به حاصل نن زموږ د مسلمانانو فزید دي چې سورۃ النور زکی په سورۃ النور کې سړي لکه سورۃ النور کې دار چې پاک دامنی بکې زنا باندې کې نه بناري نه زنا کې نه زنانه زنا کې په پاک دامن انسان به د زنا تهمت نه لګي کدی اولګو سزا به درته ملاويږي کله خود خاون خپل مرز کې ماحول او فضا خراب شو د خاون په خپل خزي باندې بدګمان پیدا شو سلور گواهان به پیش کی او که سلور گواهان پیش نکړل د سلور گواهانو په ځای باندې خپل باندې گواهی ورکی او دا غینه بعد په پنځمه پیره باندې لعنت وای کدا خبره ما دروغ کړی دی خپل بیبي بارکه دا شان په سلور پیری زنانو کې پنځمه پیره په ځان باندې غضب وای دا مسله د لعان تفسیر کې به ان شاء الله بیا راشي بل ام المؤمنین زمنګ د مسلمانانو مور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بدی صورت کی آخر پاکی بیانیں چې کله پاغي باندې زنا تهمت ولګیدو الله دا غي د پاکي د پارا دا غي د صفای او د براءت د پارا په دې صورت کې یو غټه رکوع نازل کړ چې ګوره دا د موږ مسلمانانو مور دا دی باندې غلط تهمت چې چاله کولې دي غلط کړی دا هغه ته بیا سزا ملو شو واقعات افک وته بل په دې صورت کې
مسلمانانو ته په لاره د تلو حکم دی چې څنګه به ځئ. نارینه ځي په لاره نظر به ښکته ساتي، زنانه په لاره ځي نظر به ښکته ساتي، په پرده کې به ځي، بی اجازت او پردي کور ته نه سړی داخليږي او نه به زنانه بې پردي د چا کور ته ځي. او که مثال کور کې هم ژوند تېري نو د چا نه پرده کوي، نو په دې صورت کې دا ذکر کېږي. بل په دې صورت کې دا ذکر کېږي چې د چا په باره کې بدګماني نه کوي. په دې صورت کې دا ذکر کېږي چې کور ته داخليږي اجازت به غواړي. په دې صورت کې دا ذکر کېږي چې د نکاح څه فائدې دي، د نکاح نه کول نقصانات سری. او په دې صورت کې دا ذکر کېږي چې انسان په دې احکاماتو باندې عمل وکړي، دا هغه څه نتیجه ده، او چې څوک د هغې انکار وکړي د هغې نتیجه څه ده. او بل الله جل شانه د مؤمنانو د کامیابی زیری ذکر کوي، او د هغې سره سره د نبی علیہ السلام ذمہ داری او نبی علیہ السلام ته الله پاک تسلی ذکر کوي. بل په دې صورت کې د نبی علیہ السلام د صحابه کرامو فضایل ذکر کیږي، او کوم کسان چې معذور دي، کوم ته چې شریعت لحاظ سره احکامات باندې عمل معاف دي، بعض احکامات باندې د هغې ذکر په دې صورت کې کیږي. نو دا سورۃ النور دی، اتلسمه پاره مختصر خلاصه ویلا، باقي تفسیر به ان شاء الله بیا وایو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.